قربانی دا واجب ده ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي فصلی لربک وانحر منځ هم د خپل رب دپاره کوه او قرباني هم د خپل رب دپاره کوه په دې آیت مبارکه کې امر دی او امر دپاره د وجوب راځي او عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هم د دې آیت مبارکه په تفسیر کې لیکلي دي وایي دا آیت په باره د قربانۍ کې دی یو دا دویم دا چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې 12 کاله پاتې شو او په دې 12 کاله کې داسې یو کال نه دی تیر شوی چې پای کې نبی علیه السلام قرباني نه کړي په دې 12 کاله کې مسلسل نبی علیه السلام هر کال څه کړي ده قرباني کړي ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام همیشګیري په یو عمل باندې دا هم دلیل د وجوب دی نو قربانی واجب ده په هر مسلمان باندې بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من وجد ساعة فلم يزحي فلا يحضر مصلانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم انسان د کم مسلمان چې د قربانی طاقت کېدو من وجد ساعة د قربانی طاقت کېدو بیا هم د قربانی ونه کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې زمونږ عیدګاه ته نه حاضرېږي د دې په ما پسې د اختر مونځ نه کوي د دې په ما پسې نه ودرېږي چې د قربانی طاقت کېږي او بیا هم قربانی نه کوي نو دا دومره سخته رټنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی د قربانی طاقت کېږي او نه کوي په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي زما مصلا ته نه راځي دا دلیل دی په وجوب باندې نو قربانی چې دا واجب ده په چا باندې واجب ده او څه فضایل دي نو قربانی چې دا ډیر زیات فضیلت لري ډیر زیات لوی فضیلت لري عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک ته دی راوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې کم پیسې د قربانی د پاره خرج کړي په کوم پیسو باندې چې د قربانی ساروي واغستو الله تبارک وتعالى ته دغه پیسې د ټولو هغه پیسو نه خوښ دي چې په نورو کارونو کې خرچ کوي کمی پیسې چې د قربانی د پاره ولګي دي دغه پیسې الله ته ډېری خوښ دي او ډېری محبوب دي د هغه پیسو نه چې په نورو کارونو کې څه کوي لګي نو پیسې دي ایخي دي د پاره چې زه په قربانی کوم دغه پیسې ډېری بختوري پیسې دي دغه مال الله تبارک وتعالى ته ډېر زیات خوښ دي دارنګ بل روایت کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې حدیث مبارک روایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای د لوی اختر په ورځ باندې په لسم ذل حج باندې الله تبارک وتعالى ته په تمام عملونو کې خو عمل چې هغه د ساروي وینه تو یولي په ټولو عملونو کې الله ته محبوب عمل دی چې انسان د ساروي سکی وینه توي کې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى به دا ساروي سره د خکرونو سره د ویختو او سره د سو الله تبارک وتعالى د نیکو پاتل کې تلی دا ساروی به الله تبارک وتعالى د په نیکو پتل کې تلی سره د سو سره د ویختو سره د خکرونو یعنی هغه سيزونه چې کم په استعمال کې نه راځي د ساروی نه خو ویخته خلک لري کې په استعمال کې نه راځي کنه سوی خکرونه خلک ورتاوي کنه ورتاوي دا ورتاوي هغه سيزونه چې کم په استعمال کې نه راځي دا به الله تبارک وتعالى د قرباني کوون کې د نیکو پتل کې دلتلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فتيبوا بها نفسا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ساروی دا وینه لازمه کې ته نوې رسیدلی چې دا مخ کې د دین د الله په عرش کې قبول شوی وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض د ساروی په مړی ته چاړه راوخلا او داغه د مړی نه وینه روانه شو دا لازمه کې ته نه رسیدلی چې الله تبارک وتعالى په خپل دربار کې دا څه کړی قبول کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې باندې ځان خوشاله اوساته خوشاله قربانی په خوشاله باندې وکړي صحابه کرام تفوس کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی دا الله پاک پیغمبر ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شه دی
دا قرباني چې مونږ هر کال په سونو په زرګو په لکو څاروي حلالو دا څه شی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام، دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. هغه په خپل زبانی چاړه راکاږله، الله تبارک وتعالی د جنت نه ګډ راولېږو، هغه ګډې حلال کو. نو دغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالی په مونږ او تاسو باندې دغه سنت ژوندي کوي. صحابه کرامو تپوس کوي ټیک شو د الله پاک پیغمبر د ابراهیم علیه السلام خو سنت دی، خو فما لنا فیها یا رسول الله، دا الله پاک پیغمبر مونږ له پکې سشته که نشته دی؟ مونږ له پکې سشته مونږ ته پیسه میلاویږي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی بکل شعرة حسنة، په هر ویښته باندې یوه نیکي ده. په هر ویښته باندې څه شی دی؟ نیکي ده. د غویي په شا باندې څومره ویښته ولاړ دي؟ څوک شمارلی شي؟ نه سار کېنه د ماښامه پورې به د هغه د غوږ ویښته هم ونه شماري. هغه په غوږ چې څومره ویښته ولاړ دي که نه، سار کېنه ماښام به شو د دغه غوږ دا ویښته به ته ونه شماري. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی تاسو ته الله په هر ویښته باندې یوه نیکي درکوي. بیا صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر په بعضې سارو باندې خو ویښته نه وي، په هغې باندې وړی ولاړی. فصوفو یا رسول الله، د الله پاک پیغمبر په کوم څاروي چې وړی ولاړه ده نو د هغې څه حکم دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل بکل شعرة من الصوف حسنة، د وړی په دې هر خرتار باندې هم تاسو له نیکي ده. د ګډ په دې شا باندې وړی ولاړی که نه، او دې وړی ته چې ګوري په دې باندې یو پشم غونته ښکاري د ویښتو، نري ویښته یو پشم غونته وي، د دغې پشم په دې تارونو درلم څه ده؟ نیکی دی. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې بېشمېره نیکی دی. په قربانۍ باندې څه دي؟ بېشمېره نیکی دي. ولې؟ د غویي د شا ویښته څوک شمارلی شي؟ د ګډ د شا ویښته څوک شمارلی شي؟ نشي شمارلی. مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې الله تاسو ته دومره نیکی درکوي چې هغه تاسو نشئ شمارلی، د هغې شمېر معلوم نه دی. دومره زیاتې نیکی دي په قربانۍ باندې. او قرباني چې کېږي ښه طریقه دا ده چې په خپله ورپاسي، خپلې قربانۍ ته په خپله ودرېږي. نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی فاطمه بچیه راپاسه خپلې قربانۍ ته ودرېږه، خپلې قربانۍ ته ودرېږه، ځکه الله تبارک وتعالی تعالی په هره قطره د وینه باندې مغفرت ستا د ګناهونو کوي. د وینې په هره قطره باندې الله ستا ګناهونه بخي، تا ته پې مغفرت کوي. او بیا نبی علیه السلام فرمایل فاطمه دا څاروی به سره د وینو، سره د ښکارونو، سره د اډکو ستا د نیکو په تله کې تللی کېږي. او بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل الله به درله بدله یو په اویا درکوي، یو په اویا به درله الله د دې بدله درکوي. ابو سعید رضی الله عنه فرمایل وی د الله پاک پیغمبر دا نیکۍ صرف د آل رسول صلی الله علیه وسلم دپاره دي، د اهل بیتو دپاره دي، او کنه د تمامو مسلمانانو دپاره دي. نبی علیه السلام فرمایي نه ابو سعیده، دا نیکۍ یوازې د اهل بیتو دپاره دي، دا د تمامو مسلمانانو دپاره دي چې الله تبارک وتعالی د دې وینې په هره قطره باندې د ګناهونه معاف کوي. دا څاروی به الله تبارک وتعالی سره د وینو، سره د ښکارونو او د اړکو د نیکو په تله کې تلي، او الله به بدله یو په اویا باندې ورکوي. دا یوازې اهل بیتو له نه بلکې دا تمامو مسلمانانو له په قربانۍ باندې دومره زیات ثوابونه دي. نو پکار ده چې د چا طاقت کېږي چې هغه قرباني وکړي. بس دا خبره قرباني په چا باندې واجب ده؟ قربانی په چا باندې واجب ده؟ نو قربانی په هر عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان او آزاد باندې واجب ده. هر عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان او آزاد باندې قربانی څه ده؟ واجب ده. په مسلمان باندې قربانی شته، په کافر باندې قربانی نشته ده. الحمدلله الله موږ مسلمانان پیدا کړي یو. الحمدلله الله موږ څه پیدا کړي یو؟ مسلمانان پیدا کړي یو. نو په مسلمان باندې قربانی واجب ده. یوه خبره. دویم نبی علیه السلام فرمایي په عاقل باندې قربانی واجب ده. نو په ماشوم باندې قربانی نه، په عاقل باندې قربانی واجب ده. نو په مجنون او په لیونی باندې قربانی نشته. لیونی دی کو مالدار دی کو غریب دی، خو چې لیونی دی نو قربانی پی نشته. دارنګه په بالغ باندې قربانی واجب ده. نو په ماشومانو باندې څه نشته؟ قربانی نشته دی. په مقیم باندې قربانی واجب ده. نو په مسافر باندې قربانی نشته دی. د اختر په ورځ باندې یو سړی مسافر شو نو په ده باندې بیا څه نشته دی؟ قربانی نشته دی. یو خو هغه مسافر دی چې په بار ملکونو کې په کلونو پاتې کېږي، په هغې باندې قربانی شته دی. ځکه مسافر چا ته ویلی شي؟ مسافر هغې سړي ته ویلی شي چې د کور نه لرې لاړ شي،
د 3 ورځو مسافت باندې په پیدل مزل سره د کور نه دومره لرې لاړ شي او هغې ځای کې د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده وي دته مسافر ویلی شي. نو کوم بار ملکونو ته چې تللی خو کلونو له تللی دي هلته خو د 15 ورځو نه دي تللی هغه مسافر نه دي ښه هغې به څه کوي قرباني به کوي. مسافر هغې چاته ویلی شي چې یو ځای ته لاړو د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده ونه په ده باندې بیا څه نشته دی قرباني پې نشته په مسافر قرباني نشته دی. او دارنګې په آزاد باندې قرباني ده په غلام باندې قرباني نشته دی. نن زمانه کې غلامانو نشته دی. او په مالدار باندې قرباني واجب ده. په چا باندې؟ په مالدار باندې. نو په غریب باندې څه نشته قرباني نشته دی. اوس مالدار څوک دی؟ مالدار به چاته ویلی شي؟ نو مالدار هغه سړی دی چې 1.5 تولې سره زر ورسره موجود وي. څومره؟ 1.5 تولې سره زر یا ورسره 2.5 تولې سپین زر موجود وي. څومره؟ 2.5 تولې سپین زر یا ورسره دومره نغدې پیسې موجود دي چې په هغې باندې 2.5 تولې سره سپین زر کېږي. دومره پیسې ورسره موجود دي نغدې چې په هغې باندې څه کېږي 2.5 تولې سپین زر کېږي. ما خو ریټ نه دی کتلی نن سبا چې توله د سپینو زرو په څو ده. په هر حال ریټونه بدلېږي را بدلېږي نو بیا د زرګر نه معلومات پکار دي چې د سپینو زرو توله په څو ده. نو یا د یو سړي سره دومره نغدې پیسې موجود دي چې 2.5 تولې سپین زر پې کېږي نو دا مالدار دی په ده باندې قرباني واجب ده. یا ورسره د ضرورت اصلیه نه په کور کې څه سامان دی په کور کې څه دی د ضرورت اصلیه نه سواګرې سامان دی لوښي دي لرګي دي چې د هغې قیمت 2.5 تولو سپینو زرو ته رسي تقریبا څه کم 2 لک روپۍ دي څه کم 2 لک روپۍ دي اندازتاً. دومره کور کې ورسره سواګرې سامان پروت دی چې دا دغې ته رسي. د ضرورت اصلیه نه کم سامان دی چې په کال کې یو ځل استعمال نشي دا د ضرورت نه سواګری دی. په کال کې یو ځل هم استعمال نشي دا د ضرورت نه سره سواګری دی. لکه د زنانو په دې کمرو کې چې دا لوښي پراته وي که نه نو هغه خو په کلونو ته هم ضرورت نه راځي خو چې صرف د اختر ورځې شي چې کمره راټاکوي راپاسئ راښکته راکوز کړي کپړه پکې وي بیا یې بره دروته اوچت کړي داسې ده که نه. نو په صرف په اخترونو باندې صفایل رالي او بیا یې برک دي دغه دري ساتي. نو په دغې لوښو باندې ګورې هم قرباني ده چې کله د دې قیمت څه کم 2 لک روپو ته رسېدو. دارنګې ستا یو کور د اوسانې دی او بل کور د اسې جوړ کړی دی یا دې په کرایه ورکړی دی یا پکې اسې فقیر پاتې کېږي. نو یو کور چې دی د ضرورت نه سواګری او په دې باندې هم څه شی دی قرباني ده. کو نغدې پیسې در سره وي او که نه وي خو یو کور د خپل دی او بل کور اسې پروت دی. دا کم کور چې اسې پروت دی د دغې وجې نه په تا باندې بیا څه شی دی قرباني ده. دا خبرې کو نارینه وي او کو زنانه وي. یوه زنانه ده د هغې د کمرې سازو سامان دی اسې پروت دی په کال کې یو ځل نه استعمالېږي او د هغې قیمت څه کم 2 لک روپو ته رسي په دغې ښځه باندې په خپله قرباني ده. یا یوه ښځه د سره زر دي ورسره سونه ده ورسره نو په دغې ښځه باندې په خپله قرباني واجب ده. بعضې خلک تپوس کوي مولي صاحب زما سره خو دومره سونه ده خو قرضدار یم په ما قرباني شته که نشته دی. دا سوال د دې سړي غلط دی. دا سوال د دې سړي څه دی غلط دی. یا خو دوکه ورکوي یا دا سوال غلط دی پوهېږي پې نه. ولې ځکه دی وایي زما سره دومره سونه ده خو قرضدار یم دا سونه ستا ده دا خو د ښځې ده. نو دا سونه د ښځې ده په هغې باندې قرباني ده او ته قرضداره یې جمعه یې کوه ته چې قرضدار پیسې در سره نشته دی خو سونه خو ستا نه ده چې ته ځان د قربانۍ نه خلاصوي. دا سونه خو د ښځې ده هغه به قرباني کوي ته قرضدار یې او پیسې در سره نشته جمعه کوه چې بالکل پیسې نه لري. پوهېږئ که نه پوهېږئ. نو دی وایي دومره سونه را سره ده او قرضدار یم نو دا سونه ستا نه ده دا د ښځې ده هغه به ځان له قرباني کوي او قرضه په تا باندې ده. نو کو پیسې در سره وي جو وکړه کو نه در سره جو مه کوه. اوس پوه شوئ که پوه نه شوئ نو په تا باندې قرضه ده او سونه هم ده سونه د ښځې ده هغه به قرباني کوي. خو مسله دا ده که نه اکثر نن وخت کې چې په چا قرباني ده هغه یې نه کوي او چې په چا نشته هغه یې کوي. بس پوه شئ که پوه نه شئ. غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. داسې ده که نه غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. د خاوند سره پیسې نه وي او د ښځې سره کالې وي نو په دې خاوند قرباني نه وي او د ښځې باندې وي نو د خاوند د ښځې هغه قرباني کوي. نو غریب خاوند د مالدارې ښځې څه وکړي قرباني وکړي. هر ښه خبره د احسان دی ورسره هغه ورله هم د کور ډېر کارونه کوي نو که ته قرباني وکړئ چلو شو صحیح ده که نه. یوه خبره نو په دغې کسانو باندې قرباني څه ده واجب ده. کو نارینه دی کو زنانه دي. اوس څه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي په بار ملک دي یا دلته دي
پیسې ګټي خو کور ته راوړي ټولې پیسې پلار له ورکوي ټولې پیسې چا له ورکوي پلار له ځان سره بینک بیلنس نه ساتي په جیب کې پیسې نه ساتي نو بیا قرباني صرف په پلار شته او په زامنو نشته ما پرې مسله پوه شو که نه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي خو ټولې پیسې راوړي پلار له ورکوي او په خپل جیب کې څه شی نه پرېږدي نو بیا قرباني په پلار شته او په زامنو باندې نشته دی خو داسې زامن نن سبا ډېر کم پاتې شوي دي چې ځان له بینک بیلنس نه ساتي ټولې پلار له ورکوي ښه دی چې لږې پلار له ورکوي نو ډېرې د ده په بینک کې پرتې نو که چېرته پلار له هم ورکوي او ځان له بینک کې هم ساتي ځان له جیب کې سیټ کوي تی هم نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم څه ده قرباني ده په مسله پوه شوه که پوه نه شوی که ځان له په جیب کې بالکل نه پرېږدي ټولې پلار له ورکوي خو بیا پته نشته دی خو ځان له هم سیټ کوي او پلار له هم ورکوي نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم قرباني ده چې کله د سره څه کم 2 لک روپۍ په بینک کې پرتې دي د زوی سره ځان له مسله پوه شوه که پوه نه شوی درېیمه خبره پلار خو نشته دی خو رونه شریک پاتې کېږي رونه شریک پاتې کېږي مشر ورور ته پیسې راغونډوي یا په کور کې یو تن مشر کړی هغه ته پیسې راغونډوي اوس د قربانۍ څه مسله ده نو چې کور کې دومره پیسې چې دوی شریکې راټولوي کو هغه دومره وي چې هر تن پې صاحب نصاب جوړېدو هر تن پې څه جوړېدو صاحب نصاب مطلب 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتې دي په کور کې 100 لک روپۍ پرتې دي 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتې دي د هر ورور 100 روپۍ رسي 2 لکه نو هر ورور صاحب نصاب دی نو 3 واړه به قرباني کوي دا نه چې مشر ورور له موږ پیسې ورکړي دي هغه به کوي موږ به نه کوو 3 واړه به قرباني کوي صحیح شو چې کور کې به پیسې پرتې دي هغه تقسیم کوي او هر ورور صاحب نصاب پې جوړېږي بیا به هر ورور څه کوي قرباني کوي او که دغه پیسې ته تقسیم کې مثال په طور په کور کې 2 لک روپۍ پرتې دي او ورونه څو دي 3 دي ورونه 3 دي او روپۍ څو پرتې دي 2 لکه نو چې دا 2 لکه په 3 ورونو تقسیم کې نو څو راځي خو لاک هم نه راځي که نه لاک هم نه راځي نو بیا په یو ورور هم قرباني نشته بیا په یو نشته دی پوهېږې که نه یا 3 لک روپۍ دي او 3 ورونه شریک دي نو چې دغه 3 لک ته په 3 ورونو تقسیم کې خو لاک ورسېدي که نه نو په لاک روپو باندې بیا څه نشته قرباني نشته نو بیا په یو تن هم قرباني نشته په دې مسله پوه شوې که نه ورونه شریک پاتې کېږي پیسې راوړي او ورور ته یې جمع کوي نو هغه پیسې کو دومره وي چې ته تقسیم کې او هر ورور پې صاحب نصاب جوړېدو خو ټول به ځان له قرباني کوي او که تقسیم یې نه کې او که په هر تن د صاحب نصاب پې نه جوړېدو چې تقسیم کړي بیا په یو تن مو نشته په دې مسله پوه شوئ یو مسله بله یاد وساتئ اوس وایي چې نه مولي صاحب موږ مشر ورور اختیارمند کړی دی هغه دې قرباني وکړي هغه دې څه وکړي یو خبره یاد وساتئ دا موږ د کور د طرفه قرباني کوو د سره طرف نه د کور د طرف نه د کور د طرف نه قرباني نه ښه د کور د طرفه قرباني نه د قربانۍ دپاره به یو تن مخصوص کوئ 4 رونه دي او دا زموږ د 4 واړو د طرفه ده حصه یوه واچوئ د ټولو هغه قرباني خرابه کړه د ټولو قرباني څه کړله چې ته 4 رونه یې او په 4 تنو باندې یوه حصه نیولې ده نو دا خبره دې کوم ځای ته ورسوله دا خو تا د 2 نه ور واړولو د ټولو قرباني دې خرابه کړه یو تن به مخصوص کې دا رونه به ورته وایي چې ته قرباني وکړه او مونږ قرباني نه کوو نو دا قرباني به صرف د دغه یو ورور د طرفه د نور د طرفه به ما په دې مسله پوه شوه که پوه نه شوی دا قرباني به د یو ورور د طرفه د نورو د طرفه به نه قرباني به یو تن د کور د طرفه به قرباني نه کوئ چې مونږ دا د کور د طرفه قرباني کړې ده ښه قرباني دا صرف د خپل طرف نه واجب ده د ښځې قرباني په خاوند باندې نشته د نابالغه اولاد قرباني په پلار باندې نشته د بالغه خو په اسې نشته دی دا خو دغه د قربانۍ متعلق یو څو مسلې شوې ټایم څه دی ښه اوس څاروي به اخلی که نه څاروي به اخلی نو په کومو څارو باندې قرباني کېږي او په کومو څارو باندې قرباني نه کېږي اوله خو دا خبره یاد وساتئ بهتره دا ده چې د قربانۍ دپاره څاروی هلې چې د هر قسمه غیب نه پاک وي ښکلې څاروی وي او د هر قسمه غیب نه پاک وي او په عمر باندې هم پوره وي کوشش وکړه چې داسې څاروی ځان له واخلي ښه عمر د څاروو څه دی نو ګډ او ګډه چیلې او چیلۍ د دوی عمر 1 کال دی څومره 1 کال خبره پوه شوه که پوه نه شوی غوین څاروی دی غوا او غویې سنډه او میخه د دوی عمر 2 کاله دی خو په 2 کالو کې یوه ورځ کمه وه قرباني پې نه کېږي او اوښ چې دی نو د عمر 15 کاله دی خو د 15 کالو نه یوه ورځ کمه وه نو قرباني پې نه کېږي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د اوښ قرباني خو هم چېرته وکړو که نه پنجابیان ښه دي د اوښانو قرباني کوي ټیک شو که نه دلته د اوښ عمر څه شي له بیانو اوښ څوک حلالوي نه نو پوهېږئ که نه نو دا قرباني د ګډ او د ګډې د چیلي او د چیلۍ عمر څومره
یو کال د غوین څاروي غوا او میخه سنډا غوا غوی سنډا او میخه د دې عمر څومره 2 کاله او د اوخ او اوخه د دې عمر څومره 15 کاله د دې نه چې عمر یو ورځ کمه قرباني پی نه کېږي. ها په ګډ کې یو مسله یادو ساتئ دا صرف په ګډ او ګډه کې د چیلي کې هم نه ده ښه کو چېرته داسې ګډ و که نه چې د کال نو د کال نه عمر کم و خو د صحت نه داسې جوړ او ښکلی ساتلی شوی چې د کال په ګډو کې پرېږدو نو پته یې نه لګي چې دا د کال دی او که د کال نه دی بیا په هغه باندې قرباني کېږي. خو دا خاصیت صرف د ګډ دی ښه چې د ګډ د کال نه عمر کمی خو صحت برابر وي ښه ساتلی شوی ښه صورت دی د کال د ګډو سره ورپرېږدي پته یې نه لګي بیا په دغې ګډ باندې څه کېږي. خو دا صرف د ګډ مسله ده ګورې د چیلي او د چیلۍ نه ده ښه عمرونه دغه دي. عمر لحاظ به کوئ غاښونه چې غاښ یې کړي او که نه دي کړي نو دا غاښ صرف علامت دی دا غاښ څه دی علامت دی. تا په کور کې ځان له څاروی ساتلی دی او تا ته پته ده چې د 2 کاله عمر دی او غاښ یې لا نه دي کړي قرباني پې کېږي. غاښ یې لا نه دي کړي خو عمر یې څومره دی 2 کاله دی نو قرباني پې کېږي. خو د سوداګرو په خولو پسې به ګورې نه ځئ صحیح شو دا چې د کور څاروی و تا ته پته و چې د عمر پوره دی د سوداګرو په خوله پسې به نه ځي سوداګر کو درته ډېر وي چې ګورې د عمر پوره دی مړه هسې غاښ یې نه دي کړي صحیح شو که نه نو په دې باندې یقین ډېر کم سوداګر به داسې چې هغه رښتیا وایي که نه هغوی په سر لاس کېږي وایي قسم دی دا یې سر دی ټیک شو که نه وایي دغه یې سر دی د لاک روپو څاروی به یي په لاک روپۍ اخیستی وي او تا ته باندې به یې خرڅوي په 2 لاکه او په سر به ورله لاس کېږي وایي قسم دی دغه یې سر دی دا یې څه دی نو سر خو یې دا دی خو ته به وایي چې دا دی چېرته دی پیسې یاد دی هغه یې دغه سر یاد دی ټیک شو که نه نو سوداګرو کې ډېر کم رښتیا والا راځي یو سوداګر ما ته مولي صاحب داسې معمولي غونته دروغ به پکې جایز نه که نه مې ناولي نو د دې نه بغیر خرڅېږي نه که نه نو څه نسج گنجایش خو چې پکې وې که نه مې د سره پکې گنجایش نشته د سره پکې دا به رانه بیا ته داسې خرڅ کړي ټیک که نه نو خبره دا ده سوداګرو په خوله نه په کور کې د څاروی ساتلی او تا ته عمر معلوم و نو بیا د هغه قرباني څه ده جایز ده دغه ده. بهرحال زه وخت پوره دی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.